رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق خبر شروع ده. پر دې تر رسیدلې وا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کار شروع کو نو په ابتدا کې ورسره کم خلق مسلمانان شو. نو علما لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت آغاز نه وړاندې درې قسمه خلق وو چې هغوی ډېر زر اسلام ته داخل شو. په هغې کې یو قسم خلق داسې وو چې هغوی د مخکې نه په دې خبره باندې سرګردان وو چې خدای پاکه مونږ ته چېرته حق ښکاره کې او چې د حق پسې مونږ لاړ شو. او دغه خلق د وړاندې نه ډېر زیات پاک خلق وو لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر رضی الله عنه د اسلام وروړو نه مخکې په زمانه جاهلیت کې هم د زنانه وکړي د زنانه پاک شراب نسکل د شرابو نه پاک دغه شانتې د ډېرو ګناهونو نه چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا پاک د طبیعت نه ډېر صفاو مزاج ډېر صفاو. نو د حق په تلاش کې ابوبکر صدیق مو خوج کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت اعلان وکړو نو بغیر د دلیل نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو اسلام وروړو. دغه شانته په دغه وخت کې یو بل صحابي بیا وروسته اسلام وروړو صحابي سو لکه عثمان بن مظعون رضی الله عنه د اسلام نه وړاندې د صوفي مزاجو صوفي مزاج دې سړي ته ویل کېږي چې د دنیا ټک کار ته توجه نه کوي او شپه ورځ یو فکر کې لګیا وي د آخرت فکر کې وي د اخروی زندگی په سوچ کې پروت وي چې خدای پاک زما آخرت ښایسته کړي د دنیا په فکر کې نه وي. نو عثمان بن مظعون رضی الله عنه دتم چې حق څنګه ملو شو فورن د مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما زړه دا غواړي چې زه بالکل د دنیا ټکو نه کم او بس یو غر ته یو داسې ځای ته لاړ شم چې هلته شپه ورځې الله یادوم. آقا علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې نه د دې اجازت په اسلام کې نشته او حدیث هم دی لا رهبانیت فی الاسلام چې په اسلام کې رهبانیت دا نشته. نو ته رهبانیت مه کوه بلکې ته څه وکړه خپل بس زندګیم تیرې د دین مطابق به هم تیرې او واده به هم کې کسب حلال به هم ګټې نو دغه شانتې د ژوند سره به زندګي ښایسته طریقې سره تیرې او د بل مسلمان فکر به هم کې. صہیب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جدعان د تربیت کېو چې د اسلام نه وړاندې د شرابو نه توبه ویستې وه لیکن د اسلام نه وړاندې دی وفات شوی خو ډېر پاک انسان پاک. او دغه شانتې ابوذر غفاری رضی الله عنه دیم د اسلام نه وړاندې د فکر داو بلکې د بت پرستی مکمل پرېښې وه د شراب د دې نه توبه ویستې وه او بس اکثر به په یو فکر کې چې کم دی ناست یو فکر کې. نو یو ورځ ورته ورور وایي چې زه مکې ته لاړم مکه کې مې یو سړی وکتو چې هغه کم عبادات کول او کم طریقې سره هغه داسې یو کارونه به کول چې ستا کارونو سره ډېر میلاویږي او ته ورشه هغه سره ملاقات وکړه او زما خو ډېر زیات خوښ شو. نو ابوذر غفار رضی الله عنه په خپله حضرت تسکیني ونه کو نو په خپله راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات یې وکړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن تلاوت واورېدو سورتونه ورته پیغمبر علیه السلام وفرمایل. نو د هغې نه پس دی مسلمان شو او بیا داسې سخت مسلمان و چې د په خپل ژوند کې د چا په جیب کې پیسې هم که وکتې کوتک به ورسره په کوتک به خلک وال. نو عثمان رضی الله عنه په خپل دور کې د خپل مدینې منورې نه چې کوم دی ویستی او چېرته بل ځای کې پروت او د ده د مذهب د خپله د ده عقیده بس داسې جوړه شوې وه د ابوذر غفاري رضی الله عنه چې د چا په جیب کې که پیسې وي مال دولت وي دا بالکل مسلمان دی نه چې دی په الله باندې یقین ول نه ساتي بس یو خپل داسې سوچ جوړ شوی خو د اسلام نه وړاندې ډېر پاک او حق طرف ته چې کوم دی متوجه و.
دویم قسم داسې صحابه کرام چې دی زر مسلمانان شو، دیم د حق په تلاش کې و، د حق په تلاش کې و، دی به حق پسې ګرځېده، خو ځان به څه ګڼلو چې موږ د ابراهیم علیه السلام پیروکار یو. بت پرستی به دی خلکو نه کوله. په هغې کې لکه زید رضی الله عنه دیو او بیا فوراً د پیغمبر علیه السلام ځان غلام جوړ کو او مسلمان شو. او د زید رضی الله عنه کم مشران بعضې وه، هغې هم په دې فکر کې و چې موږ بت پرستی څه وکړو، دا مکملې پرېښې وه او حق پسې ګرځېدله، خو ډېر پکې وفات شو. او دریم قسم صحابه کرام داسې وه چې هغې بالکل غریبانان وه، پیغمبر علیه السلام په هغې باندې محنت او خواري وکړه، هغې حق په تلاش کې خو انتهایی غریب و، انتهایی غریبانانو. لکه په هغې کې حضرت عمار رضی الله عنه، حضرت خباب بن الارت رضی الله عنه، ابو فقیحه رضی الله عنه. ابو فقیحه، دا ابو فقیحه نوم ګورې ډېر غیر مشهور دی، نو که چاته م الله زوی ورکړي نو که دا نوم پکې دی نو ښه به یو صحابي نوم به لږ مشهور شي. ابو فقیحه، ابو فقیحه چې صحابو کم پیژنګالو ډېره صحابو نشته، نو په هغې کوشش وکړئ چې د چا بچي کېږي د صحابو نومونه پکې دی، د دې ډېر اوچت ثواب دی. دغه شان د صهیب رضی الله عنه چې دی ډېر زیات غریبانانو او دی سره هیڅ هم نو، پیغمبر علیه السلام پې خواري وکړه او حرم شریف ته به ځان سره چې کوم دی دا راوسته. دغه غریبانان صحابه چې پیغمبر علیه السلام به ځان سره راوسته، نو کفارو ته به یې ډېر زور ورکول چې دا وګوره موږ مالداره خلک یو، موږ ته توجه نه راکوي، او د غریبانانو ته چې کوم دی پیغمبر علیه السلام ډېره توجه ورکوي. د دې د وجې نه پیغمبر علیه السلام سره به د کفارو څه کولو، ضد به یې کولو. او قرآن کې آیتونه هم نازل شو، اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، د کافرانو به ویلو چې دا هغه خلک دي چې الله رب العزت احسانو کو په دوی باندې زموږ په مقابله کې، بالکل موږ دا منونه. او بیا به ویل الله قرآن کې فرمایي وما نراک اتبعک، او مونږ وینو اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی را اتبعک چې ته تابعداري نه کې الا الذین، مگر د هغه کسانو هم اراذلنا چې هغه مونږ کې ټولو کې زیات کمزوري دي، نعوذ بالله ذلیل دی، به ذلیل الفاظ استعمالول د کافرانو به چې ټولو کې زیات کمزوري، بادي الرأی او یو بندچو ولا خلق دی. وما نرى لكم علينا من فضل، او مونږ نه وینو ستا دپاره چې دا کم خلق تا سره دي دی مونږ نه څه په شان کې اوچت نه دي، مطلب مونږ مالدار یو، د لوی شان والا یو. بل نظنکم کاذبین، د دې وجې نه مونږ په تا باندې او په دې ستا ملګرو باندې نعوذ بالله د دروغجنو ګمان کوو. د څه ګمان کوو؟ دروغجنو ګمان کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کاله په دې باندې دا خواري وکړه، پټ پناه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې به دې ته دعوت او تبلیغ کار کولو، پټ پناه، چرته حجرو کې، چرته بیٹکونو کې، چرته پټ چا سره ملاقات، پټ چا سره 3 کاله پیغمبر علیه السلام دک شانتي تیر ک. دې د څه پته و د کفارو ته چې دغه غریبانان بیا راپاسېږي او قیصر او کسرا محلات به تباه کوي. دې ته څه پته وه چې د ایران غوندې غټ سلطنت به چې کوم دی تباه کوي. دې ته څه پته وه چې د روم غوندې غټ سلطنت به دې فتح کوي. دې ته څه پته وه چې د شام غټ محلات به دې په قبضه کې راځي. دې ته څه پته وه دې کافرانو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام د دې په لاس کې به چې کوم دی د قیصر او کسرا چې کوم دی سونې او تختونه چې کوم دی لاندې ږدي. دې ته څه پته وه چې د سمندر به د دې تابع کېږي، د ځناور به د دې تابع کېږي، او په 44 لاک مربع میل، په 22 لاک مربع میل باندې به د دې حکومت راځي چې د ټولې دنیا حکومتونه طاقت نه در طاقت والا خلک ته به د دې غلامان جوړېږي. او د دغې صحابو نوم چې کله واوري نو دوی به ترېنه لړزان کې، لکه د عمر رضی الله نوم به یې اورېدو لړزان به پرې ایښودلی کېده. نو دې کافرانو ته دا پته نه وه چې دا غریبانانو څومره اوچت شان دی، د دې څومره لویه مرتبه ده د دې صحابه کرامو. لیکن دا مرتبه په څه ورته میلاو شوې وه؟ دا په دین باندې 100% چلیدلو باندې میلاو شوې وه چې دوی د آقا علیه السلام د دین مکمل تابعدارو. 3 کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم ملو شو، قرآن کې قرآن اعلان کوي فاستع بما تؤمر، فاستع بما تؤمر، اے رسول الله صلی الله علیه وسلم
کولو اعلانو کا فصدع پچغا اعلانو کا کولو اعلانو کا چانم میریگا بما تؤمر دا اغشیزونو چکم حکم تا تا در کولے کیگی کولو اعلانو کا پدغه ټیم نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کولو اعلان اجازت ملوش ورپسې متصل بیا اعلان ورته کیږي وانذر او يروا عشيرتك الاقربين خپل رشتہ داران رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي یو زیتا کوه صفا ورته ویل کیږي کوه صفا غر دی په مکه مکرمه کې نږدې هغه غر طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راځي او ورته اعلان کوي یا معشر القریش اے د قریش ډلې اے د قریش خلکو ځکه تاسو ته وایم چې د غر دی بل سیډ نه پتا سو باندې یو لشکر را روان دی تاسو ما باندې یقین وکئ او کو نه کوي ټول ورته په یو आवाज وې چې مونږ به یقین ولې نه کو چې ته مونږ کې صادق او امین یې مخکې نه مشهور استا په لمن باندې صداغ نشتا ته زمونږ ټولو کې زمونږ مشر ګڼلې ته ټولو کې صفای پاک دامنې مونږ به ولې یقین نه کو نو دینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وکړه چې والله بابا دې خو دې یقین پیدا شو نو ټول ناول اعلان ورته وکړو چې زه د دین دعوت مې وروړی چې لا اله الا الله ووایي تفلحو تاسو به کامیاب شئ کامیابي به وموندئ قولو تاسو ټول ووایئ لا اله الا الله تفلحو تاسو ټول به کامیاب شئ کلمه ووایي مسلمانان چې ما خو تاسو دا دعوت وروړی په دې ټول خاندان کې دا ټول خلک ناس وو چې میګو یې شروع کړ مطلب یو بل سره پسه پسه شروع چې کله پسه پسه شروع کو په دې کې ابو لهب پاسې د ډېرې ګډې وړې ورته وویلې ډېرې ګډې وړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر سخت خفه کو او دا لشکر ټول واپس نه لاړو چای هم د دعوت خبره ونه منله څو ورځې پس علی رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام فرمایل چې علی ایت زما دا ټول خاندان راغون کا ټول خاندان چې کم دی راغون کو دا پیله مرتبه وا چې قریش په خپل ځای کې په خپل محله کې ټول په یو بیٹک یا یو ځای کې چې کم دی راغون کا او علی صاحب ته وی چې علی خسته د روټه مرته برابر کا خاندان باندې کله کله خیال کوي خپل خاندان خپل منځ کې څه کوي یو بل ته روټه ور کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ټول خاندان راجمع کو چې راجمع کو نو پدې کې ابو طالب حمزه رضی الله عنه او عباس رضی الله عنه دا ټول ترونه چې کوم دا صرف خپل خاندان کوه صفا باندې ټول قریش او دلته کې صرف خپل خاندان او بیا او فرمایل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله روټه په دی باندې وخوړه خماړه شو هغه نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ودرېد او ورته وی اے زما د خاندان خلکو اے زما تر او اے زما د تر زامنو ما یو داسې شی روړی دی چې هغه د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذمہ دار دی او ډېر دروند شی دی څوک به وي تاسو کې چې ما سره زما ملا مضبوطه کړي زما مټې مضبوطې کړي او ما سره ودرېږي څوک به وي داسې نو ټول غلي ناسو په دې کې علي صاحب راوچت شو علي صاحب ورته وایي چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې اگر چې پسترګو باندې کمزور یم خطا سره ولاړ یم خپې مې کمزور دي خطا سره ولاړ یم او په ټولو کې زه ډېر کم عمره یم او خطا سره ولاړ یم د لسو کالو نه کم عمر د علي صاحب خان په دې ټیم کې داسې خبرې ورته وکړي او سی وی ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم همیشه زه تا سره به ولاړ یم مستانه اخوا دیخوا زه نه ځمه دغه ټیم د قریش د خاندان د پر ډیر حیرت انگیز او یو عجیب منظر چې یو ماشوم ورته ودرېږي او هغه زستا تابعدار او نور ټول څه کېږي غلی شي لکه څنګه د جومات کله مونږ اعلان وکړو چې صفای ته به څوک ایسار شي دا ماشومان ایسار شي او ځوانان څه وکړي وتښتي او بعضې سپین ږیرې پکې وایي چې مولانا صاحب زه کم خدمت وکړم مولانا صاحب ورته نه ته سپین ږیرې تا نه مونږ دوالو ته ځه نو قریش کې دغه ماشوم ودرېد او بس ورته وایي زه تابعدار یم خو قریش ته څه پته وه چې دا ماشوم به بیا کم لوی شخصیت علی رضی الله عنه الله اکبر څلورم خلیفه و څلورم خلیفه الله جوړ کو
الله اکبر. د مسلمانانو په دغه ټیم کې لګ لګ مسلمانان شروع شو، تقریبا 40 کسان مسلمان شي، 40 یا 41 باید د 500 خوشا کې دا مسلمانان تیار شو. چې کله تیار شو په دې ټیم کې عمر صاحب هم چې کوم د مسلمان شو هغه بیا کل عام اعلان وکړو. خو دې دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علی الاعلان اعلان وکړ دلته په مکه مکرمه کې چې اعلان یو کو چې موږ مسلمان شوي او موږ دا خلک را سره مسلمانان دي. دا خبره په پیرانو باندې ډیره بده ولګېده د قریش په کفارو باندې، ځکه چې دی بت پرست او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو د الله خبره کوله، دا ټولې ورته وغورځول تر به طریقه. نو چې کله دا خبره وکړه دی په خپل ذهن مطابق د قریش چې کوم دی دا خبره ډیره توهین ګڼله چې د مکې مکرمې دا ډیره لوی توهین خبره ده چې 360 خدایان نه مني او یو خدای مني، خو نه پوهېده. نو په دغه ټیم کې د تورې چې کوم دی راوویستلی شو، تورې دا راوویستلی شوې، هر طرف نه رنګونه تکسره شو، هر طرف نه اعلانونه وشوه چې راځئ موږ نه بیت الله شریف چې کوم دی سکو قبضه که. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتی دی او ورسره چې کوم دی یو څو مسلمانان دي، موږ نه هر څه یوړه، زموږ 350 خدایانې تباه که او یو خدای ومنلو او موږ خو یې غر کو، موږ خو یې تباه کو. زموږ نه سرداري لاړه، موږ نه بادشاهت لاړو، موږ نه مشري لاړه او زموږ هر څه چې کوم دی ضایع او تباه او برباد شو. جنگ شروع شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې گزار کولو، خو الله رب العزت چې کوم دیتنا محفوظ کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ربیب چې هغې ته ویل کېږي حضرت حارث بن ابي حاله، حضرت حارث بن ابي حاله، ګورې دا یادوئ، حارث بن ابي حاله، حارث بن ابي حاله دی راغو او خلکو ته چغې وې د خدای خاطر کوي، ګورې خون ریزي ونه کوي، د خدای خاطر کوي خون ریزي ونه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه ونه وایي، پیغمبر علیه السلام مرګرو ته څه ونه وایي، خو تورې به راتلې چې ډش شو حارث بن ابي حاله چې کوم دی دا پکې شهید کړی شو، دا پکې شهید کړی شو. د NTA په دې سوالونو کې کله کله دا سوال هم راځي چې په اسلام کې ټول نه اول وینه د کم صحابي توی شوې ده، هغه حارث بن ابي حاله. د NTA د پر یو سوال درته حل شو، په خبره پوهېږئ، حارث بن ابي حاله. نو دغه یاد کوي، اسلام کې ټول ناول د دوی وینه توی شوې وه، اولنې دغه کس شهید شوی و په سړو کې، نو دی شهید شو لاړو. دینه پس بیا صلح وشوه، خبره الله رب العزت چې کوم دی حل کا. دا قریش د دې مکې مکرمې د مشرۍ کې و، دا څه وجه وه؟ الله ورته ډیره نامه جامم ورکړې وه، په دې وجه الله ورکړی و چې دی د مکې مکرمې څه کولو، خدمت به کولو. او د دې مستقل چې کوم دی یو ترتیب علماو ذکر کړی دی د بیت الله شریف ډیر شیزونه و، لکه هغې کې ویل کېږي حجابه، رفاده، سقایا، مشوره، دیات و مغارم، عقاب، قبه، سفارت و منافرت، ازلام و یسار، اموال، دا ټول یو بیلې بیلې چې کوم دی شوبې وي. حجابه ویل کېږي چې د مکې مکرمې کم یو بل پسې ترتیب ور روان وي، یو نه یو ترتیب بل نه بل ترتیب، مطلب د دې وراثت چې د دې مشري به د چا په هغه کې وي، دې ته حجابه ویل کېږي. نو د پیغمبر علیه السلام په دور کې د مکې مکرمې چې کوم تولیت او وراثت الله چې کوم دی حواله کو، هغه عثمان بن طلحه رضی الله عنه سره. او رفاده ویل کېږي د غریبانان چې کوم حجاج براتله بیت الله شریف حج به کولو، نو دا خاندان هم لکه ټول قریش خو په هغې کې شاخونه و، لکه اوس مثال افریدی یو قوم دی، په دې کې بیا کمبر خیل او شلوبر او ملک دین خیل او پلانکی خیل او ډنګړي خیل، داسې یو قومونه چلی. نو پس عربو کې په دې قومونو کې هم د بنو عبد مناف دی، بنو هاشم دی، او قبیله مخزومه او قبیله پلانکی، قبیله سهم، داسې ډلې وي. نو په دې کې رفاده چې کوم د غریب حجاج براتله د دې خبرګیرې دا خاندان نوفل ته الله ورکړی، خاندان نوفل. او د پیغمبر علیه السلام په دور کې حرث بن عامر رضی الله عنه. سقایه ویل کېږي حجاج او کرامو ته اوبه ورکول د دې خدمت. دا خاندان هاشم سره د پیغمبر علیه السلام خاندان سره دا خدمت او د پیغمبر علیه السلام په دور کې حضرت عباس رضی الله تعالی دا حواله کړو. مشوره تا خاندان اسد سره وا، خاندان اسد سره. او د پیغمبر علیه السلام په دور کې یزید بن ربیع الاسود سره وا. او دغه شانته چې کله
چا به وینه توی که د دې فیصله دا د خاندان امیه په خاندان سره وه او د پیغمبر علیه السلام په دور کې د دې مشر ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیمې دا کومې ځای کې خیمې لګي یو بل ځای ته کسان بتله راتله د دې خاندان محزوم و دې سره دا ډیپټي لګېدلې وه چې کوم ځای کې به د حاجیان به راتله دوی ته به خیمې میمې کوم انتظام به کېدو د پیغمبر علیه السلام په دور کې ولید بن مغیره و او دغه شان د سفارت وزیر خارجه دی ډیپټي چې کوم دی الله رب العزت خاندان عدی ته ورکړی وه او د پیغمبر اسلام په دور کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سفیرو د دې څوک بیا خو دې کوم سفارتکارو دا ټول به دی کولو او ازلام و یسار محکمه مال انتظام محکمه د مال انتظام دا خاندان جمع سره و د دې پیغمبر علیه السلام په دور کې صفوان ابن امیه او دغه شانتې اموال محتمم د خزانه دا خاندان سهمو د پیغمبر علیه السلام په دور کې حرس بن قیس دا ډیو ترتیبو د پیغمبر علیه السلام دور نه مخکې چې کوم د قریشو کوم غټ غټ مشران وای کې ابو سفیان بن حرب دا د معاویه رضی الله عنه چې کوم دی پلارو او بل ابو لهب د پیغمبر علیه السلام چې کوم حقیقي ترو حرب پجار کې دا سپاسالارو د ابو سفیان بن حرب او دغه شانته ابو جهل ولید بن مغیره وراره او د خپل قبیله ډیر غټ سردارو او ولید بن مغیره د خالد رضی الله عنه چې کوم پلارو د مشر د قریش رئیس اعظم ورته ویل کېدو عاص بن وائل سهمی د حضرت عمر بن عاص پلارو د انتهایی دولتمند سړیو او ډیر اولاد الله رب العزت ورکړیو دغه شانته عتبه بن ربیعه دین علاوه د قریشو په دغه ټیم کې غټ غټ مشران اسود بن عبد یغوس نظر ابن الحارث بن کلدا اخنس بن شریق الثقفي ابي بن خلف عقبه بن ابي معيد دي ډیر زیات مشران به کوم دي غړلې کېده آینده جمعه به ان شاء الله دا بیانېږي چې د پیغمبر علیه السلام سره د دې قریشو سردارانو په کوم خبرو باندې اختلاف راغو او داغي اسباب سودي شپږ اسباب دي سودي شپږ اسباب دي په دې شپږ اسبابو کې به تفصیلا تاسو ته ان شاء الله بیانوم چې په دې وجوهات باندې د پیغمبر علیه السلام سره دې څه جوړ کو اختلاف جوړ کو او بدی ور سره جوړه کو دشمنی ور سره جوړه کا نو ټیم پوره دی آینده جمعه به ان شاء الله د اسباب تفصیل سره بیانېږي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي دنیا او آخرت هم خیسته کړي پریشانی مصیبتونه اوساتي رب کریمه زموږ د ملک کوم حالات دي ربا ته په خپل فضل سره دا حالات ټیک د دې بیماریو نه د مشکلاتو نه زموږ حفاظت وکړي په دې ټوله دنیا باندې خدای پاک چې کوم ظالمان مسلط دي هغې نست و نابود کړي یا الله هغې نست و نابود کړي د مراکز او د مدارس او د علماو یا الله حفاظت ته په خپله وکړي یا الله زموږ د مدرسې دپاره د ځمکې ضرورت دی یا ربه موږ ته غیبي د دې ځمکې بندوبست وکړي یا الله موږ سره تعداد ورځ په ورځ زیاتېږي موږ ته غیبي د مدرسې ځمکې بندوبست وکړي یا الله موږ سره چا چې د مدرسه کې د جومات کې څومره منډه تړه د پیسو امداد کړي دعاګانې کړي دي الله هغې ته جزای خیر ور نصیب کړي د هغې په مال کې برکت پیدا کړي په اولاد کې برکت پیدا کړي زموږ دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي په آخر وخت کې هم د عظیمه کلمه